دا کور به انشاءالله کوو دا به راوباسو الله دې وکړي غم دی تکلیف دی خو چې دا ماشوم موږ روغ ریکور کړو دا به یوه خوشخبري وي خوشحالي وي دا به تاسو ته اورو انشاءالله. السلام علیکم قدرمنو خادم یم او دا وخت د ضلع خیبر تحصیل پاړه علمګودر سیمه کې ولاړ یم. لکه څنګه تاسو له پته ده چې څو ورځې مخکې د یحیی افریدي یو واقعه راغله چې کوم 3 کلن ماشوم دی چې هغه په یو داسې بور کې پرېوتو چې هغه تقریبا 280 فوټ ګهرایي لري چې هغې باندې بیا چې کوم مقامي خلک دي کورنۍ ده نو هغوی وویل چې همدغه د دوی قبر شولو خو بیا مقامي چې کوم خلک دي په میډیا باندې د اواز اوچت شو چې نه دغه کوم د ماشوم لاش دی دا به ریکور کېږي. بار په دې باندې بیا کوششونه او ټرای او خاص کر د میډیا غزینت دغه خبره جوړه شوه چې نن باقاعده په دا باندې کار شروع شو او فیصله داسې وشوه چې کوم ټیکنیکل ټیمز راغلي وو مختلف قسمه هغه وویل چې مونږ په کونډو باندې یا په هر طریقه باندې وي دا لاش مونږ ریکور کوو خو چونکې هغه وویلی شول چې الریډي دغې نه مخکې 1122 چې کوم دی په دا ټرای کړی دو و هغوی چې کله دا راوښکلو د پیسز په شکل کې راوتو د ټوکړو په شکل کې راوتو چې هغه خاندان اجازت ورنه کړو چېرې تاسو یې بهر کړو نو اوس هم هماغسې د پیسز په شکل کې راوتو نو لهذا یې اجازت یې ورنه کړو خو فیصله دا وشوه چې دا کوم ماشوم دی دغه لاش په همدغه بور باندې به بل بور چې کوم دی هغه به وولی شي غټ کوی به وولی شي په لاسو باندې او چې هغه باندې باقاعده کار شروع شو و کوم چې خلک کوم د کوی وهي نو هغوی سره موږ خبرې وشوې هغوی ویل چې تقریبا 10 نه واخله تر 15 دن پورې به دغه لاسي چې کوم کوی دی دا به ټایم په دا باندې اخلي نو تقریبا 10 نه واخله تر 15 دن پورې به دغه د ماشوم لاش ریکور شي او دا به چې کوم دی بهر اما سلامت چې کوم دی هغه راوځي چې په دغه خبره باندې دوی کوم والدین دي هغوی هم اتفاق وکړو د هغې نه علاوه چې کوم سیاسي اتحاد یا نور کوم مقامي مشران دي هغوی هم په دا باندې اتفاق وکړو. نو قدرمنو همدغسې د وخت سره به تاسو له موږ ډیټیل درکوو چې آیا د لاش پر وښکو کې کوی کوم حد پورې رسېدلی دی یا تر کوم حد پورې کار په باندې وشو په وخت به تاسو به موږ اپډیټ کوو. د TNN دپاره خادم افریدي باړه.